د هر سړي په خوله دا یو خبره وه چې د سلام کلام نه بعد به ما دا اورېده چې دا ولې لیټ شو یا دا ولې نه سټارټوئ. نو څه وجوهات او بله دا وه چې زموږ دا کوشش و چې په خپل مالی وسایل کې څومره زموږ نه کوشش کیدی شي چې یو بهترین سهولیات د صحت په حوالې سره دلته راوړو او په دې هسپتال کې د صحت بهترین سهولیات هر وخت مهیای. نو سیستم مکمل کېدی خو نشي که تاسو وګورئ نو په سوات کې هم ډېر داسې کمزوریانې دي که موږ منګورې ته لاړ شو نو وایي پېښور ته یې بوځئ. ډېر داسې بیماریانې دي چې د هغې په پېښور کې هم علاجونه نه وي یا هغه ډاکټران نه وي بیا لاهور ته ځي اسلام آباد ته کراچۍ ته. خو د دې علاقې په نسبت باندې زموږ خپل دا پوره کوشش و چې یو داسې هیلث فیسیلیټي جوړه شي چې زموږ د وس مطابق په هغې کې موږ خپل هغه اخري حد ته لاړ شو او دلته د خلکو ته د غریب عوام ته بل په دې صحت معامله کې دا ده که یو سړی مالي ته ورښومي خو موږ هغه ټول چې هغه لکه قابل دغه رحمي ځکه چې مریض یو ستړی ژوند دی هر څوک چې که هغه مالداري که غریبي نو دا د یو ستړي ژوند سره مخي. نو زموږ دا پوره کوشش و چې یو ښه هیلث فیسیلیټي جوړه شي چې په هغې کې موږ خپل د وسایلو مطابق ښه سهولیات ورکو. نو دا ټایم په دغه وجه باندې واغستی شو. اوس هم په دې کې به وخت لګي چې کله دلته پراپر ټول زموږ به دا کوشش شي چې وخت سره که د یو ډاکټر دوه نه شروع شي نو کیدی شي چې هفته بعد 3 شي یو میاشت بعد 4-5 شي 2-3 میاشتې بعد 10-15 سپیشلیست دلته ناست دي. زموږ به دا کوشش شي چې د هر سپیشلیټي ډاکټر دلته موجودي او هغه دلته د خلکو ته خپل هغه سهولیت چې دی هغه ورکي. ولې چې زموږ ډېر غرایزه علاقه ده او غریب خلک دی. زه دا ګورم چې موږ که منګورې ته لاړ شو نو د ډاکټر فیس تقریبا 1500-2000 روپۍ دی او څه د 1500-2000 روپو ډاکټر دوایي ولیکي نو دا 2000 روپۍ شوي 2.5-3 خو د معمولي بیمارۍ دپاره که یو سړی منګورې ته لاړ شي او معاینه وکړي داخلي هم نه کړي او واپس راځي نو د ده نه 10-15 روپۍ لګي. په دې کې دا 4000 روپۍ د ده دغه ډاکټر او په دوایي لګېدلي او دا 10-12 روپۍ د ده نه په تلو راتلو او په هوټل او په روټۍ په دې باندې خرچه راځي. نو انشاءالله د وخت سره به کوشش کوو چې دې کې ټول سهولیات موجود وي او د وخت سره هغې کې امپروومنټ راشي ښه والی راشي. سټارټ که د لږې نه وي خو انشاءالله ورځ تر ورځه به هغه ښه کوو. زه دلته د پروفیسر ډاکټر احسان الحق صاحب انتهایی شکریه ادا کوم چې په ډېر شارټ نوټس باندې ما ته د هغوی د مصروفیاتو پته ده. د صحت په شعبه کې د هغو خپل یو نوم دی هغه د ملکن ډویژن په لیول نه بلکې د صوبې په لیول دی د ملک په لیول دی د ماشومانو د په فیلډ کې د چلډرن په سپیشلیټي کې. نو ما هغوی ته دا خبره وکړه هغوی نن خپله چوټي واخیسته او په ډېر شارټ نوټس باندې هغوی راله. هغوی به بیا پروګرام خپل چې دی هغه به هغوی لږ زر ځي ځکه چې د هغوی چې بیا کوم مریضان دي نو څوک د باجوړ نه راځي څوک د دیر نه راځي څوک د چترال نه راځي. نو که هغوی هغه خپل پروګرام نه بیا په ټایم ونه رسي نو د هغې نه په زرګونو خلکو ته یو تکلیف جوړ شي او هغوی راغلي هغوی له الریډي د معاینې نمبر ورکړی شوی. نو زه د هغوی انتهایی شکریه ادا کوم چې موږ دا سوچ وکړو چې د دې علاقې یو داسې کس چې هغه یو ډېر لوی نوم لري او دا اکثر موږ ویو چې د ډیوي لاندې تیاری نو دغه متل پخوا نه اورو خو موږ ویو چې دغه خبره برابر کړو اوس د دې نه اخوا. نو دا ډاکټر احسان الحق صاحب ته چې کله موږ درخواست وکړو ریکویسټ وکړو ډېر مصروفیاتو کې هغو خپل ټایم وویستو موږ د هغو انتهایی مشکور و ممنون یو. باقي زه تاسو د ټولې علاقې مشران سپینګیري زما عزتمند ټول ناست یئ. زه به تاسو ته صرف یو خبره په آخر کې وکړم او بیا به خپلې خبرې ختمې کړم چې په دې هسپتال کې زموږ ما خپل هغه خواهش چې و خپل هغه کوشش چې و هغه مې تاسو ته ووی.
په دې کې به زموږ نه څه کمزوریانې هم راځي، څه غلطیانې به هم کېږي، نوی سټاف به وي هغوی به ټرین کېږي. زما خپل ټولو مشرانو ته دا درخواست دی چې چونکې زه به پخپله د دې لوک افټر کومه، نو چې کله تاسو په دې کې داسې څه نوټ کوئ چې په هغې کې بهتري راتلی شي، په هغې کې امپرومنټ راتلی شي، نو د مشورې په طور به انشاءالله تاسو ما ته دا مشورې راکوئ چې یاره په دې کې که دا کار داسې وشي، دا کار داسې وشي، دا داسې وشي، نو ستاسو مشوره به زما دپاره انتهایي قیمتي او زما دپاره به هغه د زده کړې سبب جوړیږي چې کومې کمزوریانې موږ په دې کې بیا مومو چې هغه د دې نه د وخت سره سره بیا وباسو او دا خپل په لیول باندې د دې خلکو د سهولیاتو دپاره یو ډېر ښه هسپتال جوړ شي. نور څه خاص خبرې نشته، ډاکټر صاحب سره به هم ټایم کم وي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.